دغه رانه جوړه ګټه به راوړي قبایلی مومند ضلع د خپل تاریخ، ثقافت او معدنیاتو پیداوار حواله سره یو ځانګړی مقام لري. خو که څه هم بره مومند د معدنیاتو لپاره مشهور دي، نو ولیکوز مومند د مختلف باغاتو او میوو لپاره مشهورتیا لري. چرته چې د مختلف میوو په سلګونو شمیرې سره باغونه دي او بیا خاص کر یکغون سره نږدې تر 1.5 سلو نه سیوا د املوکو باغونه دي، کومې ته چې جاپاني میوه هم ویل کیږي. یعنی د املوکو پیداوار په دې سیمه ډیر زیات دی او د خپل ځای کې خپل مثال په خپل دی. د دې باغونو میوه فروټ منډیو ته نه ځي، بلکې خلک د اخیستو لپاره دلته باغونو ته راځي. زما نوم عبدالولي خان دی او شب قدر استریخ بډاګام سره تعلق ساتم. ته یې کوون کې موږ باغونه اخیستي دي، د املوکو باغونه ډیر باغونه تقریبا 150 پورې باغونه دي او دلته کې د ډېر خلکو لري ځینو خلک راځي او د میوې راځي نایابه میوه ده او د بار ملک ته لېږلي کېږي. دلته موږ خو زیاتره منډۍ ته نه وړو، دلته کې لاهور ملتان ته خلک وړي، خو موږ بس الحمدلله کې چلېږي، خلک راځي دلته کې، بدلته کې هم هر څه روډ د پاسه. که څه هم دلته د املوکو یو ښه پیداوار کیږي، خو بیا هم د باغونو مالکان د ګڼ شمېر مسلو سره مخ دي، کوم کې چې طوفانونه، ګلۍ، د فصلونو بیماری او د چینجو حملې شامل دي، چې له وجې د باغونو پیداوار متاثره کیږي. دلته کې خو دې ورځو کې دې کې مچ لګي که نه، یا د دې ورځو نه مخکې په دې املوکو کې مچ لګي، خو په هر یوه میوه کې لګي او هغه مچ چې ولګي نو دوی له خپل پشمونه هر څه هغه داروګان دا چې کوم سړی والي یا هغه کوي، که چا نه یې خرڅ کړی باغ نو بیا هغه سړی په خپل هغه هر څه وکړي چې یاره بی دا شی خرابېږي زما نه. دې کې موږ سره حکومت څه تعاون نه کوي. الان کې دام د هغوی یو دغه ده که نه چې زموږ په دې باغونو ګرځي هر څه کوي، چې د بل ځای نه یو سړی راځي او هغه هر څه کوي، نو د هغې نه ښه دا ده چې دوی دلته کې کوي. دوی دا ګیله هم لري چې نورو علاقو کې زمیندارانو سره د حکومت لخوا مرستې کیږي او هغوی ته د زراعتو په مد کې قرض هم ورکړی کیږي. دوی وایي که حکومت زموږ سره مرستې وکړي نو پیداوار نور هم زیاتېدی شي. نو تقریبا 150-200 زیات باغونه ځکه چې دې علاقه کې اوبه کمه ده، غرید علاقه ده، دې کې صرف دا باغ کېږي، هر قسمه بوټي دې کې کېږي، دې کې خرماڼه کېږي، الوچې پکې کېږي، ډېر دغه پکې. خو لکه د حکومت طرفه موږ دا درخواست دی هغوی ته چې یاره موږ سره څه نه څه امداد وکړي، یا څه داسې دوايانې یا څه داسې نور چې دغه کېږي د هغوی طرفه کېږي. بل دلته ډېر زیات نه دي دغه د ځمکو کې دننه هغه هم دغه کېږي، د هغې دلته هم داونې پیدا نه ورکوي، ځکه چې هغه کال په کال دوی چونه کوي، یو شي داسې دوايانې هغوی موږ ته راولېږي چې د هغې سره دا بوټي پیدا وکړي.